أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. سورة دخان مکی سورت تے نازل شید رستو دا سورت زخرفنا مکی سورت کی وی فسوف یعلمون نو دلتا کی وی عذاب تذکرہ کئی پا خلق بانے راغے ہوئی دارنگی مکی صورت کی تسلی وا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا نو دلتا کی عذاب دا مشرکانو بذکر کئی دعوت صورت بئی تخفیف دنیاوی او تخفیف اخروی. صورت کے دا یو اعتراض جواب بئی جدا وہ جوڑی گی نہم اعتراض دا ابتدانا تردے زیادہ عطا اعتراضون وشو دا غی جوابونا نو دلتا کی دا یو اعتراض جواب بکی چاگا نہم جوڑی گی. تو صورت کے دو نمونے و پیش کی دا تخویف دنیاوی او صورت کے بعد تخویف اخروی میں. حامیم حروف مقطعات والکتاب المبین دا کتاب خکارا گوا دے. انا انزلناہو فی لیلۃ مبارک یقین منگا شروع کر لے نزول دا قرآن کریم پشپ مبارک کی. انا کنا منذرین یقین منگا یرور کون کی. فیہا یفرق کل امر حکیم پدے کے فیصلہ کو لکی جدا کو لکی ہر حکم حکمت والا. امر من عندنا دا حکم دے زمان دا طرفنا انا کنا مرسلین یقین منگو لیگون کی. دلدگے انا انزلناہو فی لیلۃ مبارکہ دا لیل مبارکہ دا لیلۃ القدر دے دا یو شے دے. بعض خلق پدے کے نوری خبری کی جدا لیلۃ البراعت تے ننا لیلۃ البراعت نہ دے مراد بلکہ شبہ مبارک مراد دا لیلۃ القدر. انا انزلناہو فی لیلۃ مبارکہ عام مفسرین پدغ باندی دی اگرچہ بعض خلق لگیا دی آغوی شب برات مراد دے اور شب برات دین خدا پتہ لگی شب فارسی لفظ دے عربی کے دے استعمال نہ دے شے آل دگے لیلۃ القدر دے. نو لیلۃ القدر پر رمضان کی دے پائے کہ قرآن کریم نازل شے دے ابتدائی شے دے پائے کی یاد آدھے چی ٹول قرآن کریم نازل شے دے دا لیلۃ القدر کی دنیاوی آسمان تا اور داغی نبی الگ لگ راغل لیں. دارنگی پدی کی وہ خبر دا کو لگی فیہا یفرق کل امر حکیم فیصلے کو لگی یہ دا ہر کار حکمت والا ناغی کے فیصلے کو علد کی گی علد وی ملائک را کزی گی علا کل امر ہر خبر بانے ہر حکم بانے اداغی فیصلے کو لگی گی دا ہر پورا کال فیصلہ کو لگی گی واغ دیتا والا کو لگی ملائک تا حوالہ کو لگی ناغا لیل مبارکن اغا لیل قدر مراد دے. رحمت من ربک دا رحمت دے ساد رب طرفنا انہو هو السمیع العلیم. اعتراض یو نہ ہم آدھے کہ دے اعتراض داو چی منگا آواز کو کہ دیشی چوائی وری ندی پا امکان بنی آڑم دی اگر امکان خبری مکو آغا ذات آغا خبر اوکا چاگا یقینی اوریدن کے سوک دیں دیوی کہ دیشی چواوری او دے راو رسی او منگ زمانگا امدادو کی ننا کہ دیشی خبری مکو یقینی خبر ہو کہ چاہا اوریدن کے سوک دے انہو هو السمیع العلیم یقیناً اللہ
هغه دی اوریدونکی او پوه، هغه اوریدونکی دی، هغه پوه دی، هغه رارسیدونکی دی، هغه امداد کوونکی دی، نه هغه نه غواړه. هغه الله رب دې د اسمانونو د ځمکې مابین او ما چې به مې دې دواړو کې ان کنتم موقنین کې تاسو یقین کوونکي لا اله الا هو یحیی و یمیت، نشته لایق دی با سوا دا غنه بلاغ ژوند کول کې مړ کول کوي. ربکم و رب آبائکم الاولین، هغه رب تاسو دی او تاسو د پلارانو مخکینو دی. بل هم فی شک یلعبون، بلکې داخلك په شک کې دی لوبي کوونکی. فرتقبون، انتظار کوي یوم تاتی السماء بدخان مبین، انتظار کا فرتقب انتظار کوا دا غورځي چې را بشي اسمان په لوګي ښکارا باندې. یغش الناس راغړيږي براګيري بخلق لرا هاذا عذاب علیم، دا ورځ دا د عذاب درناک. یو دی یوم تاتی السماء بدخان مبین. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کو مکه نه لاړ، نو مکه والو باندې لوګي سخت راغله، قحط سالی شروع شو مکه باندې. نو کله چې قحط شي نو بیا دا بره طرف داسې ښکاري لکه چې په اسمان کې لوګي، ولې دا ګرد و غبار اوچت شي، نو دا ګرد و غبار به بیا ښکاري، نو سړی دا خیال کوي چې دا که څه لوګی دی. نیو مطلب دا مکه والو باندې عذاب راغی، دغه د قحط عذاب پې راغی. دویم دا د فرتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین. مسلم کې یو روایت راځي چې سلویښت ورځې به لوګی خلکو ته ښکاري، نو خلق به تنگ شي، نو بهر ته به راوځي، میدان ته به راوځي، نو قیامت بشي. ربنا اکشف عنا العذاب، دی وی الله لري کې زمونږ عذاب نامو مینو یقینا موږ ایمان راوړونکي. ان لهم الذکر، کم ځای وی دی پاره پن وقت جاءهم رسول مبین، یقینا راغلی دی ته رسول ښکارا. ثم تولوا عنه، بیا دی خلکو شاکړه پیغمبر ته، وقالو دی خلکو وی معلم مجنون، دا خو معلم دی، دله تعلیم ورکړی شوی دی، لیونی دی، لیونی دی، معلم دی، وی تعلیم ولا ورکړی شوی دی، علم ولا ورکړی شوی دی. هغه چې مجنون شو ناغه څنګه معلم شوی. ان کاشف العذاب، یقینا منګه لرکون کیو دی عذاب لره قلیل لګی نکم عائدون، یقینا تاسو واپس کیدون کی دی خپل عمل تا. یوم نفتش البطشة الکبرى، یقینا منګه رانسو پر آنیولو لوی سرا. انا منتقمون، یقینا منگی انتقام غستون کی. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، یقینا منگی امتحان کڑے پر خلق بانے مخی دے خلق نا پر فرعون پر قوم بانے. وجاءهم رسول کریم، اور آغلے و رسول عزت من موسیٰ علیہ السلام راغلے و عزت من پیغمبرو. آغا و توی ان ادو الی عباد اللہ، او زما پر مخی دا اللہ حق ادا کی. ادو الی یعنی ادا کے زما پا مخ کے عباد اللہ، اید اللہ بندگان و حق دا اللہ. دوی مداد ادو الی عباد اللہ، حوالہ کے ماتا بندگان دا اللہ. ان ادو ادا کے امن حوالہ کے ماتا دا اللہ بندگان بنی اسرائیل، ماتا حوالہ کے ان ارسل معنا بنی اسرائیل ہوئی. انی لکم رسول امین، یقین استاذ پار رسول امانت دار. واللہ تعالی اللہ لوی مکوئی دا اللہ مقابل کی. انی آتیکم بسلطان مبین، یقین راغلم تاسو پر دلیل کاربانی. و انی عوذ بربی و ربکم، او یقین ما پناہ حاصل کرلا پخپل رب تاسو پر ربانی. ان ترجمون چی تاسو ما رجم کئی، تاسو ما رجم کول ہے نشئی، اللہ زما حفاظت کئی. و علم تو مینو لے کہ تاسو ایمان راوڑی ما بانی فاتزنون بیا جداشی مانا. فدعا ربهم، آواز کو خپل رب ته، ان هؤلاء قوم مجرمون، یقینا داخل شي دا قوم مجرمان دي. فاصل بعبادي، نالا طرف نو تو ویل شو عذاب بوزا زما دا بندگان د شپې. انکم متبعون، یقینا تاسو پسې بدرت لکیږي. وترک البحر رهوا، او پرې د دریاب په زیبانی ولاړ ساکن. وترک البحر ساکنا وی. انهم جند مغرقون، یقینا داخلك دی لخر غرق کړي شوی. تم کم ترکو من جنات و عیون، سم پر خو دې خلکو د باغونو د چینو نو زرو ان ادب پسنو نو مقام کریم دا زیون عزت مندنا خونا خيستونا و نعمتنا د مالدارین کانوا فی فاکین چې دی فیها فاکین چې ودی پای کې پاس کون کی یا پای کې مزه اغستون کی. کذالک دارنګ څنګه چې منګه واغستو دین او ورسناه نو وارثان کړه منګه غیر قوم نور.
فما بغت علیہم السماء والارض نو نجل پدیبان اسمان و نظم کے یا اہل السماء و اہل الارض اسمان والو ازمک والو پہ نجل وما کانوا منذرین او نو دی پداو کی مہلت ورکڑے شوی ولقد نجینا بنی اسرائیل یقینا نجات ورکمگا بنی اسرائیل دا عذاب رسوا کو ان کی نا دا فرعون نے اخلاص لئی نو کان عالین یقینا دلوی کو ان کے من المسلمین دا تجاوز کو ان کو نو ولقد اخترنا على علم على العالمین یقینا ورکڑی منگا دی بنی اسرائیل لرا على علم پخبر علم مان دے پا عالم وآتیناهم من الآیات ورکڑی منگا دیل دا مختلف آیاتنا معجزے ما فی بلا مبینا چی پدی کے دے پار نعمت کارا نعمت پکیو یا امتحان کارا ان هؤلاء لا يقولون يقين داخل خامخاوي ان هي الا موتتنا الاولى چنے دا مگر مرگ زمون دے ولنے وما نحن بمنشرین نہیں مگر دوبارہ پرتکڑے شوی فاتو بیابائنا داخل کوئی کہ قیامت کی گئی دوبارہ رجمن پکین زمون دا پلان را ولی کنا نو را ولی زمون پلان ان کنتم صادقین کے تاثرشتنی اهم خیر ام قوم تبا آیا دی غرد یا قوم تبا غرد والذین من قبل ما کسان چی دین مخیو اهلکنا هلاک کړي مونږه غیلرا انهم كانوا مجرمین یقینا دیو مجرمان روم کې دا یو سړیو من حمیر رجل صالح من حمیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمخ کیو هغه مسله بیان کړي وا خلکو ته مسله بیان کړه خلکو خبرونه مله نو خلک تباشو دارنگی سوکوئی دا یمن بادشاہ لقب و طبا سبا و حضرموت وغیرہ بائیں داغا حکومتو دارنگی اسعد ابو قریب الحمیری ویدا اتش پرسو اول کی بیا رستو اسلام قبول کو خلق لے دعوت ورکو دا اسلام نو خلقو خبر اونمدل نو قوم تباشو دیتی لار بچشو نو زگوی اهم خیر ام قوم طبا آیا دی غردی یا اغا قوم دا طبا غردی والذین من قبلهم آگا کسان جی دینا مخیو اہلکنا منگ حقی علاق کریو دا طبا اغا قوم منگ تبا کا نو کدی خبر نمانی نو دی بم تبا کو وما خلقنا السماوات والارض ومن دی پیدا کریم گا اسمان نوز مکہ ما بین ما چھ بین دی کی لاعبین ابس کار کو ان کی مگر لو بھی کہ ان کو خنیو دا سے لو بھی کوٹنی خن نہیں جوڑی کڑی منگا وڑے وڑے کوٹگے جوڑی کی واڑا بیار سوران کی دڑی وڑی کی وما خلقناهما من دی پیدا کریم مگر دی دوار لرا الا بالحق مگر حق کار کول دبار ولکن اکثرهم لا علمون لیکن اکثر دی خلقنا پوئی گنا ان یوم الفصل میقات مجمعین یقینا ورز د فیصله میقات من نیټه دریدا ټولو یوم لا یغنی مولا مولا شیئا باورز باندې چې اس پکار بن راځي یو دوست د بل دوست نه پاره د شی و لا هم ينصرون نه به امداد کولې کیږي الا مر رحم الله مگر چا الله هغه څوک چې الله برحم کی الله برحم کو ناغه بچي انه هو العزیز الرحیم یقینا الله د غالب رحم کو انکه ان شجرۃ الزقوم یقینا ون د زقوم طعام الاسیم دا خوراک د غټو ګناګارو کلمه له پشان د ویری شی تامبه یغلی فی البطون چې خړکیږي او په خېټو کې کغلی الحمیم پشان د ګرمو بو باندې خذو وین صفات لون رای کا گئی الی سواء الجحیم من د جهنم تا ثم صب فوق راسین بیا واړو په سر د دبانې من عذاب حمیم د ګرمو بونا ذوق انک انت العزیز الکریم یقینا اوسکا یقینا توی په دنیا کې غالب وی او کریم وی عزیز وی او کریم وی په ځام میکاوي په خپل ګمان ما تو په دنیا کې ډېر عزت من وی ډېر غالب وی زورور وی نن اوسکا دلته کې ان هاذا ما کنتم یا ان هاذا ما کنتم تمترون یقینا دا سجدی داتا سو هغه سي چې تاسو دې کې شک کاو ان المتقین فی مقام امین یقینا متقین خلق په مقام د امن کی وای فی مقام امین فی جنات و عیون په جناتونو کې او په چینو کې به یلبسون من سندوسین اغون دی بدی دا نرور خمنا د غټو رخمنا متقابل یو بل ته مخامخ بناسی کذالک لکه څنګه چې منګه انعام کړل په دې خلق باندې یو انعام به بلوم کو وزوجنام بحور عین او منګه په نکاح باندې بور کو دی لرد حور عین خيستستر گوالاس حور یدعون فیها بكل فاکهة آمنین غواړي بدی په دې کې هر قسم میوه په امن لا یذوقون
نہ بسکی دی پدے کی مرگ الا الموتۃ الاولی مگر آغا مرگ چې کم مخ کې سکل لے کم مخ کې مرگ چې بدی باندې راغله واغه وس بمل ناراضی ووقاهم عذاب الجحیم الله ساتل بچکړي دی د عذاب د جهنم نا فضل من ربک دا فضل د استعرب د ربنا ذالک هو الفوز المبین یقینا دا کامیابی کلویا ان فینما یسرنا بلسانک یقینا موږ آسان کړي دا قران کریم صاحب جوابان علم یتذکرون پای داخل پن واخلی فرتقب نے انتظار کوئی نو مرتقبون یقینا داخلکم دی انتظار کون کو نا سورۃ ممتاز او ذکر د دو عذابونو باندې دانګه سورۃ ممتاز او نزول د قران فی لیلۃ مبارکہ سورۃ الجاسیہ مکی سورۃ نازل شوه رسول سورۃ دخان سورۃ دہر و سورۃ الشریعت و تم وی مخ کے سورۃ کے تخویف او عذاب و ندلدگی د بچ کے دو طریقہ خی عذاب نہ بچ کے کی بسنگا داغه نه مخ کې ایمان راوړل غواړي توحید منل غواړي دانګه مخ کې صورت کې ترغیب او قران تا ندلدگی زجر ورکی مورزین ہوتا سوچ چې اعراض کوي نو هغه لفظ زجری دعوت صورت بئی نهی عن اتباع الهوا امر په اتباع د شریعت باندې بئی خلاصہ د صورت دا صورت کې سلور عقلی دلائل به پیش کړي په توحید باندې دانګه بشارت بئی سوچي توحید اومنی نه لپاره بشارت دانګه تخویف اخروی بئی تفصیلا تفصیلی خبر راضی د آخرت د عذاب د یو اعتراض جواب برازی پدې کې هغه برازی په 13 آیات کې اعتراض دی دا راضی چې موږ مشرانو پسې روان یو موږ نه قرار شه موږ مشرانو په دین باندې یو الله یې مشران پیژنې کنا اولو مشرانو پیژنب کم سمای رواني ثم جعلناک علی شریعت من الامر فتبعها او نو شریعت پسې روان شه د الله په حکم روان شه د الله په دین ما روان شه ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون تاس چې کوم نه پويږي نه پیژنې چا سوق دي سوق نه دي هغه پسې بولې سي هغه تابعداري مکوئ دا هغه چا تابعداري وکړي چې هغه خو نیکان خودي کنه حامیم حروف مقطعات تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نازل دې کتاب د الله ترنه چې غالب دی حکمت والا ان فی السماوات والارض یقینا په پیدائش د اسمان نو کې او د زمکه کې لآیات للمؤمن خامخا نقید پار د ایمان راوړونکو په خلقکم استاسو پیدائش کې و ما یبسف من دابا او چې خلق کړي الله په دې کې د زنده سرونه آیات النخیل لقوم یوقنون دا قوم د پاره چې یقین لري و وقت اختلاف الليل والنهار وبدلن کې شپې او د ورځې بدلول را بدلول د شپې او د ورځې مانزل الله من السماء چې الله نازل کړي د اسمان من رزق الله نازل کړي د اسمان نه سرزق دې سبب د رزق دې چاو وبدي یا فیصله کیږي دا نور پسې دې معلومیږي چې وبدي رزق نفع یا بیل ارزان جو نکړل پاوی باندې از مکه بعد موت یا رستو دا مرګ داغینا ورستو د وچې دو داغینا د اسمان نه موږ اوپر اور ولې فاحیا بالارض موت بعد موتیان نو دګړ موږ پاوی باندې از مکه رستو د وچې دو داغینا او تصریف الریا په چلولو دا وغانو کې خامخانه خدا قوم په پاره چې پويږي تلک آیات الله ہدایتنا د الله دینت لو علیک بالحق موږ بیانو د رب تامه پرشتہ باندې په ای حدیث بعد الله و آیات یؤمنون نو پکم یو خبر باندې رسول الله نو د الله د آیاتونو مداخله کې ایمان راوړي ویل لكل افاک ناسیم هلاکت ده هر هغه چا د پاره چې هغه افاک ده افاک ناسیم ده چې هغه ډیر زیات دروغجن ده ګناهګار ده یسمو آیات الله اور آیاتونه د الله تعالی چې لستګي په دمای سم یسر مستكبران بیا ده ضد کوي یسر مستكبران ده کلکیږي په ګناه باندې تکبر کوونکې کالم یسمع کوی کې آیاتونه د الله اور دې نه دي فبشر بعذاب من علیم نذیر ورکه عذاب درناک وي ظالم من آیاتنا او کله چې ته پته ولګي زموږ د آیاتونو د شین د سشیت خدا او ځوانونه سیاغه رب مذاق اولئک لهم عذاب دا کسان دې لپاره عذاب دې سپکون کې مې ورایهم جهنم د دې غیر چاپې روي جهنم ولا یغنی عنهم ما كانوا یکسب ما کسبوا شیئا ولا یغنی او لری بنکی د دین هغه څه د خلکو فائدہ به ورنکی دی لرا
هغه څه چې د خلکو کسب کړل څه شی سلک غوندګي معمولی غوندګي ولا متخذوا من دون الله او نه هغه چې د خلکو نه ولید الله نه سوا اولیاء ولهم عذاب عظیم دی پر د عذاب لوی هاذا هدن دا هدایت والذین کفروا کسان چې کفر کړي پاتونو درب دی ما لهم عذاب من رجز علیم دی پر عذاب دی عذاب درناک نه الله الذي سخر لكم البحر الله غزاد چې مسخر کړي تاسو د دریابونه لري تجري الفلك فيه بامره چې چلیږي په دې کې کشته د الله په حکم باندې ولې تب ته من فضل پای طرف کوئی تاسو د الله فضل نه ولا لكم تشکرون پای تاسو شکر وباسي وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض او مسخر کړي الله تاسو د پاره اج اسمانو کې اج بزما کې دي جميعا منه په داسې حال کې دا ټول د الله طرفنا جميعا منه دا چې ټول د الله جز دي جز نه د الله طرف نه دي مخکې موږ دا ویل دا جميعا منه ان في ذلك الآيات لقوم يتفكرون یقینا پدې کې خامخا نخې دا قوم د پاره چې فکر نه کار علی قل للذین آمنوا وایا کسان چې ایمان راوړل یغفر للذین لا یرجون ایام الله چې معافی دي کوي پرېږدي دي هغه کسان چې یقین لري په ورځ د الله باندې ورځ د الله د نعمتونو ورځ د الله د عذابونو ورځ لري یجزي قوما دې لپاره چې الله بدلول کې اقوام له بما كانوا یکسبون په سبب دا چې خلکو کم کسب کړل دې خلکو کم کسب کاو باغې باندې من عمل صالحا چې عمل کړي دا نیکی په نفسي نو خپل فائدې پاره کړو منا صاحب علیه چاچی بد کړي نو پاغه باندې وو بالي ثم الى ربکم ترجعون بیا تاسو پر رب طرف ته ورګرځولې کیږي ولقد اتینا بنی اسرائیل یقینا ورکړه موږ بنی اسرائیل ته کتاب الحکم او حکمت ورکړه پیغمبري ورزقنا من الطیبات او رزق ورکړه موږ دې په پاکیزه رزقنا فضلنا علی العالمین او ورواله ورکړه موږ دې لبدا عالم باندې واتیناهم بینات من الامر او ورکړی موږ دی له واضح دلایل د دین نه فمختلفو نو د خلکو اختلاف نه کړه الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم مگر رسول راتلو د دینه دیتا د علم نه بغيا بينهم د وجد حسد نه په منسپل کې په خپل منس کې دی اختلاف چې کړل نو د حسد نه کړل زید نه کړل دا زیدیان خلکی ان ربک یغزی بینهم یقینا فیصله وکي الله دې په منځ کې د قیامت پر پاس کې د خلکو په اختلاف کاو ثم جعلنا على شریعه من الامر داخله کوئی مشران په روان شي مشران په موږ روان یو الله وی نه ثم جعلنا کن بیا ګرځولې موږ تعالی شریعت من الامر وقار دین باندې د شریعت نا من علی شریعت من الامر قار لار د دین دا سه لار دا چې فراخ لار دا علی شریعت من الامر امر پکې ده نو نه پکې ده دا سه لار ده چې هغه کې امر مشته نو نه مشته نو بعضی کارونه داسي اجازه کول نه بعضی کارونه داسي اجازه نه کولی نو دغه شریعت یې نو فتبعان په شریعت پسې ځا ولا تتبع هوا الذين لا يعلمون دا کم کسان چې روان دي په خواهشاتو پسې داغي تابعداري مکوا نو ولا تتبع تابعداري مکو د خواهشات دا کسانو چې پويږي نه انهم لا يغنون عنك من الله شيئا یقینا دي چې دي دغه کم چې دین ولی یا دغه اتباع دی لری بنه کی استانا د عذاب د الله نه د سشي طالب صفیده درنه کی وین ظالمین بعض اولیاء بعض یقینا ظالمان بعض دینا دوستان دي د بعضو والله ولی المتقین والله دوست متقیان او هذا بصائر للناس دا قران کریم راغله د پاره د پوکول د خلقو هدایت او رحمت د قوم د پاره چې یقین لري ام حسب الذين اجترحوا السيئات آیا ګمان کړل کسانو چې کسب کړل د ګناه کسب کړل ګناه ځان لا غټل لډیر ان جعلهم آیا او بغرزو مونږ دی لره کل الذين امنوا پشان دا کسان چې ایمان راوړل او مس عمل صالح کړل سوان برابر محیاهم او ماتهم د دې ژوند او د دې مرګ برابرۍ نه سام آیا کوم ډېر بد یاسي داخله کم فیصله کوي مشرک دی او مؤمن دی دواړه برابر وي نه دارنګه نیک دی او بد دی برابر وي نه وخلق الله السماوات والارض الله پیدا کړی اسمان نوز مگر بالحق الحق کار کول د پاره ولې تجزا کل نفس او دې لپاره چې بدل ورکړي شي هر یو نسل په سبب داج د کم کسب کړل او هم لا یظلمون او دې باندې به ظلم نه کیږي افرایت من اتخذ الهه هواه ایل دلتا غسړې چې ولې خپل الہ له خپل خواهش نه خپل الہ جوړ کړل داسې سړې دې دل واذل الله الله گمراه کړل دل علی علم په خپل علم باندې واذل الله علی علم الله گمراه کړل دل
الله خبر دے پدے باندې چې دا گمراه دی علی علم دا لا علم دے پار سبانه وختم علی سمعه او مور لګولې په وګونو دا باندې په زړه دا باندې وجعل علی بصری غشاوا او غزول پسترګو دا باندې پر دی فمن یادی نسبت ہدایت کی من بعد اللہ رسول اللہ نا فلا یتذکرون تاسو پن ولنا علی سورۃ فرقان کی آیت ہم تقریبا 13 ہو درسل وقایات ان تکی وقالوا دا خلق ما هي الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا دا خلق وینه دا جون زمنګ دے دنیاوی نموت و نحیا بازی منګا مړکیږي بازی ژوندۍ پاتې کیږي یا بازی داسې دي چې هغه مري او بازی پیدا کیږي وما یهلکنا الا الدار ونه هلاکی مغلرا مگر زمانہ دا ټول سچین دا زمانہ کوي الله و یو زمانہ نه کوي یقلب الليل والنهار الله زمانہ خو الله بدلی مقلب الدهر وما لهم بذلك من علم نشته خلق د پاره په دې باندې څه دلیل انهم لا یظنون مگر نه دي مگر اٹکل پسیتلون کی ګمان چلون کی دي و ذات الله علیه آیاتنا کل چې لوسته کی په دې باندې آیاتونه زموږ واضح ما کان حجتهم نش نہیں دری بل دلیل ان قالو مگر دی چې دا خبر کې او تو بیا باینا راولې زمنګ پلاران راولې د قبر نه راولې ستا پلاری نشي ویلې وي اے تو بیا باینا وې راولې زمنګ پلاران راولې چې هغه موږ ته دا بیانو کی یا اے تو بیا باینا راولې زمنګ پلاران راولې هغه کسان چې هغه مړ شي وي هغه دوباره بیا راځوندې کې ان کوم صالحین کې تاسو رښتونی یې قل اللہ وتوآیا اللہ جوندی کئی تاسو ثم یمیتکم نبیابا تاسو مڑکی ثم یجمعکم الى یوم القیامہ اولنے پیداش اللہ کے نبیابا تاسو مڑکی نبیابا یو راجمع کی قیامت رضیت اللہ علیہ وفیش نشتے شک پائے کی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دخل گناہ داسی چی پوئی گی نا وللہ ملک السماوات والارض خاص دا اللہ پہ اختیار کی بادشاہ آسمانوں دزمکے و یوم تقوم الساعة اب آور ازبانے چې قیامت به قائم شي په دور باندې یخسر المبتلون تاوان کې وپری وزي باطل پرس وترا كل امه جاسيه ان وتا دې ټولو خلق لنا جاسيه پړ مخه پراتا یا جاسيه باندې راغون یا ان وت هر یو امت جاسيهتن راغوندون کی راجمکون کی تراک اللہمت جاسیہ ان متوحر ویڈل لرا جاسیہ چاغا و پخپل زنگونان بائی ناسی جالسین علی الرکب وی ان متو دی لرا چپا زید تنگی نبی صلی کے ناستے جخ کے ناستے نشین زنگونان بائی ناسی کل امت تدا ہر یو امت نابرا ولکی گی لا کتابی اخفل عمال نامیتا علی امت جزون ویلیکی گی بہتا چنن روزی تاصلہ بددر کو لیکی پس افدہ آجتاس کم عمل کاؤ حاذا کتابنا ينطق علیکم بالحق دا کتاب زمنګ دے اعمال نامه دا زمنګ سره تاسو چې بیان بګي پتا سمای په حق باندې ان كنا نستنسخ یقینا من بلیکل ما کنتم تعملون چې تاسو کو عمل کاو فهم الذين امنوا که سان چې ایمان راوړل عمل صالح کړل فيدخلهم ربهم داخلي بدیل رب دې په خپل رحمت کې ذالک هو الفوز المبین کامیابی لویا کامیابی ښکارا واما الذين كفروا كسان چې کفر کړل فلم تكن آیاتی تتلا علیکم آیا نو آیاتنا زما چې لسته کې د پتا زبانه فاستكبرتم نو تاسو تکبر کا وکنتم قوم مجرمین وای تاسو قوم مجرمان واذا قیل کله چې ویل کی ان وعد الله حق یقینا د الله وعده رښتونی دا وساعت او قیامت لا ریب به نشته شک پای کې قلتم ما ندری مسا نتاسو داس بوي ما ندری مسا منگ نہ پوئیگو چھ سب قیامت ان نظن الا ظن منگ گمان نکو باغی بانی مگر گمان کول ان نظن الا ظنا حقیرا ما ان نظن الا ظن منکم منگ گمان نکو مگر گمان ستاسو طرف نکو یا ان نحن الا نظن ظنا منگ نیو مگر گمان کول ما نحن بمستيقنین منگ یقین کو ان کی وبدا لهم سیئات ما عملوا کارب شیدیتا بد آغا سجی دے خلقو کم عمل کرے وہاں قبیہم ما کانو بی استازیون را گیر بکی دل را سجی دے خلقو کم مسخرے کولے وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم حازا او بویلشی نن رضی پریخو دیمگا تاسو پازاب کے لگا سنگا چیب تاسو ہیر کرے ملاقات دے استاسو دے رضی وما واکم الناٹکان استاسو جانم دے وما لکم من ناصر نویساد دپارا سوک مددگار ذالکم بیانکم تخذتم آیات اللہ دا دے وجنا
چې تاسو نیولې آیاتونه د الله نه مذاق وغرتکم الحیات الدنیا دوک کیا چولې تاسو ژوند دنیوي فالیوم لا یخرجون نن ورځې نبو استلیکیږي لا یخرجون منها نبو استلیکیږي دا د دینه لا یخرجون منها دغه جانو نو وتلیکیږي نه ولا یستعتبون او نه بد دی عذر قبل ولیکیږي د دې نه طلب د توبه بنه کولیکیږي او رضوانی فلله الحمد لله لپاره حمدونه دی رب د اسمان نو رب د زمکه رب د عرش رب د ټول عالم وله الکبریاء د الله پر لوی د اسمانو کې پسما کې او هو العزیز الحکیم الله د غالب حکمت والا سورت کې ترغیب قرآن تا سورت کې رد او اتباع الهوا باندې دانګي سورت کې عدم مساوات بین الموحد والمشرک موحد او مشرک دا برابر نہیں سورۃ الاحقاف مکی سورت تے شپږ پیتم دے پنزول کې رسو د سورت جاسیہ نا مخ کې د یو اعتراض جواب نو دلته کې مطالبه د دلیل د داغینا یا مخ کې ټول شبهات ذکر کړه د فکړه نو دلته کې مطالبه د دلیل کې داغینا دانګه مخ کې شبهات دفع شو نو دلته کې او الله आवाज شي کوي نو یو الله ته کوي داود صورت بې دفع د یو لسمه شبهه یو لسمه شبهه دا مخ کې نه چر روان دي نو لس او شوې دلته کې یو لسمه دا یو شبهه دا غي جواب وکړي خلاصہ د صورت بې ترغیب د قران کریم ته مشرکان نه مطالبه د دلیل رد پشر د شرف دعا باندې دانګه دلیل نقلی وې د قوم د هود علی السلام او د جناتنا د دې اعتراض راځي اتشتم آیات کې یو اعتراض دی آخری دی وی فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها منګه دې طرح مدد شوایو دې کې وای زمونږ خیر دی منګه په دې باندې الله ته نږدې کیږو الله وی فلولا نصرهم الذين اتخذوا تاسو وای په دې کې خیر دی نو د خلکو مخکینی چې کم تباشی دي ناغیلهم اغیم زالس الها ولون اغي ولولې امداد نکو دی ولی الله ته نږدې نکړه په مرتبه کې اغي نشي کولای کار دې دا الله الله ته ځان چې نږدې کوي ناغه بکیږي په سبانه قران او سنت باندې کیږي لکه رسول ورپسې واقع بیا پیش کړي د جنات الله تعالی نږدې شو قران ته نږدې شو قران واورید حامیم حروف مقطعات تی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم نازل دل کتاب د الله طرف نه چې غالب د حکمت والا ما خلقنا السماوات والارض ندی پیدا کړی موږ اسمان او زمکه ما وینو ما اج بمند دي کې الا بالحق مگر په حق باندې واجن مسمانیت مقرر ده والذین کفروا کسان چې کفر کړل اما انذروا هغه چې ير اور کړی شي د له پاغه باندې مورزون اعتراض کوون کړي ولا رایتم ما تدعون من دون الله وتوایت خیال کړل هغه چې تاسو ترا مدد شوای د الله نه سوا ارونی او قائمات ما ذا خلقوا من السماء من الارض سشه پیدا کړل هغه د زمکه نه عملهم شرکون فی السماوات یا هغه د پارا صبر غشته په اسمانونو کې ایتونی به کتاب من قبل هذا راوړی ماته یو کتاب د دین مخ کې چې هغه نازل شوی او آثارت من علم یا یو دلیل نقلی راوړی د پیغمبرانو یا یو بقیه راوړی من علم د علم د اثرنا ان کنتم صادقین کې تاسو رښتونی ما د دلیل خو پیش کوي کنه تاسو د الله نه سوا بل تعالی مدد شوای پای باندې دلیل ما دا پیش کوي مطالبه د غین د دلیل یا خو کتاب راوړی کتاب نشي راوړی یو اثر راوړی د علم اثر راوړی نقل د پیغمبر راوړی د دور کې موږ بم داوایو راوړی نو یا قران پیش کوي نو یا حدیث پیش کوي د صحابي یو قول پیش کوي تابعین پیش کوي ائمه نه پیش کوي ومن اصلن سوده غټ گمراه دا چانه يدون من دون الله چې رابلی دا الله نه سوا من لا يستجيب له आवाज کې دا الله نه سوا غواړي دا چانه چې لا يستجيب له قبول ځان شي کولای د پاره او
الی یوم القیامه سو پوری نشی کوله قیامت د ورځې پوری نشی کوله وهم عن دعائهم غافلون او دی به د دې د بلننا بالکل نا خبر دی نا خبر دی د دې بلن هغه ناوري دی وته لګیا دی आवाजونه کې پتا بشي په الله بشي منګل بدا کار کې کله مال دا کارو کې کله یا پلان کې را مدد شي هغه قیامت کې دا پته بلګي هغه به د دې د خبر د دې د دعا نه د دې د بلنې نه د دې د بندګۍ نه د عبادت نه د نظر نیاز نه بالکل نه خبرای او دا پته هم نشتی مخکې یو ځای کې ما ویلو دلته کې تفسیر روح المانی دې ځای کې وایي ان المیت لا يسمع مړی چې نه هغه اورینا ولې زګه قیامت کې هغه بالکل هغه ځان انکار بو کی یو طرف ته الله فتوا لګي په هغه باندې من ازل سو دې غټ گمراه دا اچانک چې الله نه سوا بل ته आवाज کوي نیو خدا غټ گمراه ده هغه ول جواب نشي ور کوله قیامت دور دی ول پوری ول نشي ور کوله او بیا هم عن دعایم غافلون د دې د خبرینا د دې د دعانا د دې د بلنینا هغه بالکل نه خبر دي هغه اورینه کنه زګه هو نه خبر دي اول او وی چې ک اوري هم کنه فرض باندې حمل کوي ک اوري هم د دې خو د مشرکان واغه د سر ناوري و اذا حشر الناس كانوا لهم عادان او کله چې راجم بکړه شي راپور د کړه شي داخله راجم بشي قیامت ورځ بشي کانوا لهم عادان نو دی بشي داغي دشمنان وکانو به عبادتهم کافرین او ی ودی دغه اولیاء کرام بزرگان په بندګي د خلق باندې انکار کوونکی تاسو زمونږ بندګي اړو کړی نه زمونږ نظر نیاز اړو کړی نه دی موږ ته یو आवाज اړو کړی نه دی وای ذات العلیم آیاتنا کله چې لسته کی په دې باندې آیاتونه زمونږ واځي واځي قال الذين كفروا ويا کسان چې کفر کړي حق ته کله چې راغی دي ته ذا سحر مبین چې دا خو سحر کارا قران ته آیاتونه ته دې ته سحر وای ام یقولون افترا یا دا خلق وای دا قران دې ځان جوړ کړل قل ان افتریته فلا تملكون لي من الله شيئا وتوا کما دا ځان جوړ کړي دا مې ځان درو جوړ کړي نو فلا تملكون بیا هو تاسو اختیار نه لري زمانه پاره د الله دا عذاب نه دسو کما بالا به درو جوړ کړي نه الله مال سزا را کوي کنه هو عالم هغه خپويږي بما تفيزون به پاس کې تاسو به ورننه وځي کفا به شهیدم بیني و بینکم الله کافی دې گواہ زما استاد منځ کې او هو الغفور الرحیم الله دې بخون کې مهربان قل ما كنت بدام من الرسل وتوا نعمزه سنوي را لګل شوی د پیغمبرانو نه مطلب دا چې مکه پیغمبران نه راغلي او چې ته نه پکې راغلم زمانہ چته شروع شي ځا ولنه پیغمبریم چتا نه مخکې زمانہ ګڼ پیغمبران تیر شي دي زسر نه را لګل شیخونه ما دوی مدادا ما کنتو بدام من الرسل مخکې پیغمبران تیر شوی دي نو ما خو سنوي مثلا نه دراوړي داغینا چاغي نه کړي او زه کوم دې مسله خو مان دراوړي ما کنتو بدام من الرسل نه مزه سا نوی مسئلہ بیان ان کے نوی مسئلہ راوڑن کے دا پیغمبرانو نا وما ادری ما یفعلو بی ولا بکم اما تا پتہ نشتے ما سر بسکی گی او تا سر بسکی گی دا غیب علم دا نفی خبرہ کئی ما تا پتہ نشتے حدیث کم راضی مشکات کے راضی لا ادری وانی محمد رسول اللہ ما تا پتہ نشتے حال دا دے چیز دا اللہ رسول محمد ام دا اللہ رسولم ما تا پتہ نشتی او دیسوئی دیوئی پتہ دوتا او عالم الغیب دے دارنگے تفسیر روح المانی ذکر کئی سوچے دالان سوا نور ہوتا اولیاء کرام ہوتا وغیرہ نسبت کئی دا علم دا جزیاتو چی ہر شے دے اولیاء کرام ہوتا پتہ دا نو کافر دے پدی آیات باندے وما ادری ولے پیغمبر تا اللہ وی وتوا ما ادری ما تا پتہ نشتی ما یفعلو بی ولا بکم چی ما سر بسکی او تا سر بسکی دا دنیا حالات آئندہ دا پارا سبا پتہ ما دن لگی سبا بسکی ما دا پتہ نشتی ان اتبع الا ما یوحى الی ما زتا بیداری نو کو مگر دا سچ وہی کو لے کہ ما تو ما انا الا نذیر مبین او نے مزہ مگر یہ اور کون کے اخکارا قل ارایتم ان کان من عند الله وتوای سوچ کړه تاسو کچری دا د الله طرف نه تاسو انکار کړی د دینه او شهید شاهد من بنی اسرائیل او گواہی کړه یو گواہی کون کی د بنی اسرائیل علی مثلی په دې توحید په طریقې باندې علی مثلی په مثل د دې توحید مسله فآمن
فآمنا واستكبرتم ناغ ایمان راوړ تاسو تکبر کو ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله ہدایت نگی قوم ظالم تا بازی بگی دی بنی اسرائیل لی بنی اسرائیل اہل کتاب اگی ایمان راوړ تاسو انکار کو وقال الذين كفروا للذين امنوا او یا کسان چې کفر کړي یا کسان چې ایمان راوړل لو کان خیر ما سبقونا الیه کچری دا خیر کار وې دا صحیح کار وې دی خلق به زمنګ نه مخکیواله نو کړي دیتا و اسلام یهتدوا بی او کله چې دی لار بیان موندا د دینه سیوا اسلام یهتدوا به پدې باندې لار بیان موندا نو فسيقولون خامغا داخل کو یا ضعیف کن قدیم یقینا دا خو دې دروغ کارا دا دروغ دی پوخانی قدیم دی زاړه دروغ دی وی نو سوئی قال الذين كفروا الذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا الیه کدا خ کار وې دا غوړه کار وې نو دا ټول نه مخکې منګه کړه وې دا صحابه چې کوم دي دا ورست براغلیو خو موږ ته دا پته ده چې دا خنه ده نو موږ ځکه نه راوړو وي موږ ایمان نه راوړو نو کله چې لار بیا نه مونږ نو دا خبره کوي فسيقولنا ضعیف کن قدیم نو خامخا دی بداوي چې دا خو دروغ دی پوخانی علامہ ابن کثیر دلدگی اہل سنت والجماعت تعریف کئی اگدی خبری کئی او اما اہل سنت والجماعت فیقولون کل فعل وقول لم یثبت عن الصحابۃ فهو بدعۃ ہر چی اہل سنت والجماعت تی ندا بسو کی دا هغه خلقی چې هغه به داسې وي چې هر هغه فعل هر قول چې د پیغام د صحابو نه ثابت نه کل قول وفعل لم یثبت عن الصحابۃ صحابو نه ثابت نه نو هغه بدعتی صحابو نے ثابتی ناغب بدعت نہیں صحابو کړي ناغب بدعت نہیں ولې صحابه بدعت بیتیان خو نو بدعات خو رست خلکو جوړ کړلی کاغه تراوی دی نو تراوی صحابو کړلی نو شل رکعات یې کړلی نو دې ته بدعت نه وای چې دا بدعت دا نه کار دی چې دا بدعت دی دا بد کار دی نه نه دا خو صحابو کړل چې صحابو کړل نو دا سنت دی اما اهل السنت والجماعه فيقولون كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه لان لو كان خيرا ما سبقونا اليه ولي کدا خکار و غورکار و صحابو بکړه و ولي بل سيو کسان په نورم لګیا دي یو پکې دی وای اهل سنت والجماعت په جنې خاص دي چې هغه سنت رست په جمع دعاګانی کوي هغه اسقاطونه کوي هغه د اخراتونه کوي دا پلان کې ګډینګه کې دابا صحیح وی دا با اهل سنت وی دا وستا پنځ باندې کم چې مشران ویل نه غدغه اما اهل سنت والجماعه فيقولون كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه ابر اخلاص ده ومن قبل کتاب موسی مکیدن کتاب موسی علیہ السلام امام و رحمت هغه پیشواو پاغه دور کې هغه امام او هغه پیشواو رحمت دغه کتاب وهذا کتاب وصدا کتاب دے مصدق دا تصدیق کون کے دے لسان عربین پا عربی جب کی دے لینذر الذین ظلموا دپا دے چیر ور کی آ کسان چ ظلم کړي او بشرا او زیر ور کی د پار د زیر شی دا د پار د نیکو کارو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا یقینا کسان دا سوق دی نیکان سوق دی دا کسان دی چې دی وی رب زمونږ الله دې نو بیا لک شو پدی باندې نو وی رب پدی باندې نو بدی غم جن کی اولئک اصحاب الجنه دا کسان چې دی دا وی چې رب زمونږ الله دې مسله د توحید یو معنی نو دا کسان جنتیان خلق دی خالدین فیها میں شوی پدی کې بما كانوا یعملون پس او دې چې دی کوم عمل کاو ووصینا الانسان بوالديه احسانا او حکم کړل موږ انسان ته د خپل مور پلا سره د سلوک کولو حملته امه کرهن ووضعته کرها او چکل دلرا مور ددو په تکلیف باندې او زیګول دلرا په تکلیف باندې وحمله وفصاله 30 شهرا او چتول ددو او په ورکول دلرا په دې دیر شمیاشتو کې حتا حساب بلغا شدو کله چې رسید خپل ځواني ته بلغا 40 سنه او رسید سلويختو کالو تا قال ند داسوی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی یا لا توفیق را کے مالا چی شکریہ ادا کم ساد نعمت آج انعام کړه تا ما باندې والا والدی ازما مور پلار باندې وانا عمل صالحا او چې عمل حکم نیک ترضا او چې په خوشاله کې واسطه لی فی ذریتی اور جوړ کې روح کې مال پانا صالحان کې زما د پارا زما په اولاد کې اصلح لی فی ذریتی
روغوال راولے صلاحیت پیدا کے مالا زماپتی اولاد کے انی تبتو الیک یقیناً زمایتا توبہ عزت درگر زمتا تا وین انی من المسلمین او زم د مسلمانانونا دلدگی اغا دیر شمیاشتو خبر دلد کی راغلا مخی ویلو دو کالا پی ورکولی نالدگی منگا ویلو دو کالا پی ورکول دی دونیم کالا پی ورکول جائز دی خو اولا ندی بہتر ندی زمانگ علماء دغوی دا دونیم کالا چی پدے کے کہ یو سڑی یو وڑکی پی اخوارو دا بلچا نو پدغ دونیم کالو کی چی پی اخوارو دا رضاعت بثابت شی پدغ کی احتیاط تے بیا دا زمانگا مسلک اگر پی احتیاط بانے بنا دے نور عام طور بانے پی پدے دور کے خلق دو کال تم نہ رسیلا دو کال نمخ کی موقع قرار کردی بعضی پکې داوی چې حمله و فصاله 30 شهر اغي داوی دا اغي ځان جدا مسلکونه دی په دې باندې کې دهار یو سړي ځان خبره ده منګه خدا غوای چې دغه دونیم کال دی دونیم کال مدت د رضاعت ته کې په دې کې چا په او خواړو وړ کې په او خواړو رضاعت به ثابت شي کله دونیم کال نه رستو خورین بیا رضاعت نه ثابتيږي او نور پی ورکول چې دو زیمخ کی ویلو چې دو کال دی پی ورکی نو هغه اوچتول ځان سره پغې کې اغستل تفسیر مدارک دا وایي چې په لاسو کې ګرځول او پی ورکول هغه په دیر شمیاشتو کې وایي بعضی پکې دا وایي چې حمل او فصال حمل داغه او پی ورکول دا دیر شمیاشتي نو که حمل داغه اقل مدت چې دا ناغش پک میاشتي دا نو دو کال ور پسې پي ور کوي کيو وړو کې داسې چې هغه په حمل کې پات شو یو کال نو دلب بیا پي ور کولای کې یو نیم کال ولې یو کال خدای ته کې پدو کې وو کنه په حمل کې وو امید کې وو نو یو کال هغه شو نور پسې یو نیم کال بدل دل پي ور کولای کې اپ کې بعد به دا وای یا لا توفیق راکې مالا او زینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی چیز شکریہ ادا کوم استاد نعمت اج انعام کړل تا ما باندې مامور پلار باندې وانا عمل صالحا او ما د دې توفیق راکې چې صالح عمل کوم چې ته خوشاله یې ما بار زما اولاد هغه صالح کې انی تبت الیک زما یقینا زما توبه اطاعت و انی من المسلمین او زم د مسلمانانو نا اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا دا کسانی چې قبلو د دینه بهتر دا چې خلکو کا معامل کړل و نه تجاوز عن سیئاتهم اما په وکو منګه دیته د ګناونو د دې پیاس او داخله په فی اصحاب الجنه جنتیانو کې وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعد رشتنی دا وعد الصدق الذي وعد رشتنی دا چا سره كانوا يوعدون چې هغه سره کوم وعده کوله کیږي یو وعده سره کوله کېدا نو دا وعده د هغه سره رشتنی دا دو کسان وی جنتیان وی والذی قال لوالدیه اف لکما او هغه سړی چې هغه خپل مور پلار ته اے افسوس دې تاوانه اف لکم افسوس دې په تاسو دواړو باندې اتایدان نه آیا تاسو ما يرو یا نو خرجا چې زبر اوس تر کې هم وقد خلت القرون من قبل حال دا تیرشی قومونه زمانه مخ ډېر وهما یستغیثان الله دا دواړه مور پلار فریاد کوي الله تعالی الله نغواړي ویلک آمن وتوی او تباشی ایمان راوړه ان وعد الله حق یقینا الله وعد رښتینی دا فیقول دی وی ما هذا الا اساطیر الاولین دا مگر قصید پخانو دا قصید بیا پیدا کیږي وی تر اوسه پوری څوک پیدا نشوي او دلته خو نه پیدا کیږي نه د بل ځای کې وی هغه اب قیامت بیا اولئک الذین حق علیهم القول دا کسان لازم شید پدی باندې خبره فی امم پاو امتونو کی ترشید من قبلهم مقیدینا من الجن الجنات انسانان انهم كانوا خاسرین یقینا دی وتاوانیان ولکل درجات مما عملوا د هر چا د پاره درجی دی د بوج داغ نشدي کما عمل کړي ول یوفی انهم اعمالهم او خامخا پورا ور کی الله دیلا بدل اعمال د دی وم لا یظلمون دی باندې به ظلم نکی ويوم يورز الذين كفروا اپا ورځ باندې چې پیش پکړې شي هغه کسان چې کفر کړل په اور باندې دیو په اور باندې پیش کړې شي اصحاب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا نو ته ویل کی
کې به تاسو ځای کړی خپل مزه په خپل ژوند دنیوي کې واستمتعتم بیا تاسو پیدا سي کړوي په دې کې فل یوم تجزون نن ورځې بدل درکولې کې تاسو د عذاب سپکون کې په سبب دای تاسو تکبر کا پس مګه کې بغیر پناه حق باندې وای ما کنتم تفسقون بسوي تاسو کم فسق کاو واذکر اخاد تذکرو کده خلق ته د عاد د خیر خوا عادیانو ته لګل شو داغي خیر خوا پیغمبر ویلا عادنا خام هود اوي نور بلز کی وای نوح علیہ السلام راغلی هغه ته خبره کړلا داغي خیر خوا او داغي قامرورو از انذر قومو کله چې یې ورکړه خپل قوم لرا بلا قافي باغ شګو ډیرکو کې احقاب یو مقامو د شګو ډیرکې پکې وي دا یو وادي وا د عمان او د مهری په منځ کې یمامه بحرین حضرموت مغربي یمن په منځ کې عاد او ارم انت کې آبادو ناغي ته پیغمبران لګلې شي دي هغه خبره نه ده منلي نه عذاب پراغه وقد خلت النذر من بين يديه او يقينا ترشيدي ير اور کون کی پمیز د دې کې ومن خلفي او رستو دینا الله تعبدوا الا الله چې خلق بندگی من کوئی ما سوا د الله نه نه اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یقینا يرګم پتا زما د عذاب د ورځې لوینا قالوا ان خلقوا تو جیتنا لتعفکنا عن الہاتنا آیا راغله تمنګ ته د پاره چې واړې تمنګ زمنګ د الہاونا فاتنا بما تعدنا نرا ولمنګ باندې اج ته موږ سره واده کې ان کند من الصادقین کې د رښتونو قال انما العلم عند الله پیغمبر وتوی یقینا علم خدا الله سره دی او بلغوکم اور رسومت تاسو پیغامات ما ارسلت بیا چې بیره لګلې شوم ولكن يراكم قوما تجعلون لك انما تاسو داس قوم چې تاسو د جان نه کار اخلي فلما راوه عارض مستقبل اوديتهم نو کله چې ولید دي پلنې وریزي لرا مستقبل اوديتهم راتلون کی ود دي واديانو طرف ته د دې کورونو طرف ته روانه وا قالوا نو دیوه هاذا عارض ممطرنا دا پلن وریزنا دا موږ باندې بارانو کی دا موږ باندې وراو وریږي بل هو مستعجلتم به نو ویل شوتا پجبد پیغمبر یا او ویل شو تا بیان حال باندې بل مستعجلتم به بلکې دافع غسی تاسو ته دې سره وخت ریح فیها عذاب علیم دا هو आवाज چې بده کې سیلې د چې بده کې عذاب دې درناک تو دم میرو کل شین چې علاقو به هر یو شی به امر رب یاد خپل رب حکمانه پاس به لا یرا الا مساکنهم نشودی داسې چې نخ کاریدا مگر کورن داغي کذالک نجزی القوم المجرمین دانګي بدلور کو من قوم مجرمانو لرا ولقد مکنناهم فیما مکناکم فی یقینا منګه ټیکانه ورکړه د خلکو لپاره پاغه سکه چې منګه ټیکانه درکړي تاسو لپاره کې اغه چې منګه کم طاقت ورکړیو کم هنرونه ول ورکړیو ناغه تاسو نه درکړي اغه چې ورکړیو ناغه منګه تبا کړلی ورسره وای وجعلنا لهم سمعا وابصارا غرزول منګه داغه د پاره وګونه اوسترګي وافئدا زنا فما اغنى عنهم سمعهم نو اس فائدہ ور نکړه دي لغوګون دي ولا ابصارهم نسترګو دي ولا افئدتهم نظرون دي من شيء ذسا اس معمولی فائدہ ولا ور نکړه اس کانو یجحدون بیاات الله کله چې دي انکار کاو د الله د آیاتونو نو وها قبهم ما كانوا بیستهزئون اور اگے کړه دي لره هغه چې د خلکو پورې مسخره کولې ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى یقینا هلاکړې موږ غیر چاپه رستا سونه د کینونه مختلف کلی دي مختلف کلی والدي موږ تبا کړلی وصرفنا الآیات او تفصیل سره بیان کړلی موږ آیاتونه لعلهم يرجعون باندې داخله وګرځي الله تا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها نا اعتراض موږ دې طرح مدد شو دې لپاره وایو چې دې زمونږ په دې کې زمونږ لپاره خیر دی موږ په دې باندې الله ته نږدې کیږو فلولا نصرهم الله یولی امداد نه کړه هغه کسانو اتخذوا من دون الله چې د خلکو نیولې د الله نه سیوا قربانن الها د پاره د نزدېکت د ځان د نزدېکت الله تا دغه درجه حاصلولو د پاره دی نیولیو ندی ته درجه ولې میلاو نشوا دی باندې عذاب ولې راغی بل ذلوا عنه بلکې دی گمراه شو بل ذلوا عنهم بلکې ورک شو دی دغه الها دغه دالانا سوا چې دي کوم الها نیولیو ناغه د دین اورک شو په هغه وخت کې وذالک افکهم او دا دروغ د دي وما كانوا يفترون او نو دي
وما كانوا يفترون هغه څه چې و دي درو جوړونکي وذالک افکهم دا دی لچ کما بدلا ورکړل شو نه دا دی دروغ په وجبانه او په دې وجبانه چې دی دروغ جوړول الله باندې دروغ وي وای صرفنا الیک نفر من الجن یستمعون القرآن رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلو سره جنات دبر نه بن شو نو جناتو د دغه سبب معلومول غوښتو وې جناتو ته خدای ویلم نشتی دا ولې موږ بن شو ولې یاد دغه چې ګوري سورۃ جن کې راځي سوچ چې مَن یستمع الآن فیجد له شهابا رصداوی سوچ وزیات دغه نا شغل حالت کې تیار ولاړی وتا ویاغه باندې وشته کې ټول کڼ کپر شي دا ولې نو هغه تشکیل نه وکړه تاسو دې سلاړ شي آب دې سلاړ شي زو بدی سلاړ شي مختلف جماعتونو دا د وو تنو تشکیلو رسول الله صلی الله علیه وسلم بطن نخله کیو سار منځکاو د حران او د نصیبه نقص دغه جنات راغلیو نالا وی صرفنا الیک نفر من الجن کله چې راو ګرځول موږ تا یو ټولګه د جناتونه یستمعون القرآن وغه خو د قرآن د فلم حاضرون کله چې راو رسیدل نږدې شو قالو نو انصتو چپ شي او جناتو د دومره پته چې کله قرآن لسته کې نو چپ شي خاموش کیږي دلته دانو په لګیا دي نه وای وای امام بزان لګیا نو تزان لګیا کور کې ځان له کورکه جوړ کوي نه نه چې کله امام لګیا دی امام سورۃ فاتحه وای قرآن کریم وای سورۃ وای نو ته غلې کې غلې ودرېګا کنه قالوا انصتو نو دی وتوي دی یو بل ته یاره چپ شي خاموش شي فلم ماخذ یا نو کله چې قرآن کریم او ویلې شو قرآن کریم ختم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ کو ولو ندی وګرځیدل لا قوم خپل قوم د منذرین ير ورکون کی یا منذرین پنیت دا ير مان دی واپس شو سبن خپل قوم بیارو قالو ندی خلق وې دې جنات کله لاړ خپل قوم ته ناغیته وی یا قوم انا ان سمعنا کتابا اے قوم زمغا یقینا مغا واوریدو کتاب داسی کتاب دې چې انزل من بعد موسی نازل شوی دی موسی علیہ السلام نرستو مصدق لما بین یدی تصدیق کوونکی داسی مخکې د دین او یادی ال الحق لار چې خین هغه حق طرف ته خی ویلا طریق مستقیم او لار خی نو لار سیده لار طرف ته خی طریق مستقیم ما سره رواني یا خدا د چې موسی علیہ السلام دا وو يهوديان موسی علیہ السلام باندې ایمانو نو یا خدا د چې دې د سره پتند لګېدلی د عیسی علیہ السلام او یاد دا چې پته ودشته غلطه موسی علیہ السلام مخکیو دا پیروکار مسیاتو او دیم دا پیروکارو نو دیو جنوي موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام هم یو لحاظ سره د موسی علیہ السلام دین به بیاناو نو ځکه هغه یو لحاظ سره اصلو نو ځکه وایي چې موسی علیہ السلام نرستو کتاب نازل شوی دی دا مستقل کتاب دی دا مستقل دین دی مګر دا قرآن کریم یو اورید او قرآن کریم تعلیم سره نو قرآن کریم لار خی نو حق طرف تلار خی نه غلار باندې سره روانه نو یا قوم مناجب دای الله اے قوم زمنګا قبولتیاو کې د دعوی د الله د الله دای خبره چې دا قبول کوي وامنو به ایمان اورې په زمانه یغفر لكم من ذنوبکم نو بخنه مو کې تاسو د ګناونو تاسو ګناونه به تاسو ته معاف کی وای چر کو من عذاب علیم او بچ بکی تاسو د عذاب درناک نه ومن لا یجب داعی الله یا سوچ قبولتیان کې د داعی الله د الله د داعی خبره اونه من الله پیغمبر خبره اونه من الله فلیس بموجد فی الارض نه جز کون کې پزمک کې وليس له من دونهم اولیاء نو بيد د پاره د الله نه سوا نور اولیاء اولئک فی ضلال مبین دا کسان په گمراهی کار کوي د الله د پیغمبر خبره منل غواړي دغه دعوت ورکوونکی خبره منل غواړي دا سينه قران منو پیغمبر ما معنا دا کله کله دا کم چې منکری حدیثی ناغه بیزتی کوي د پیغمبر هغه د پیغمبر حیثیت سره هغه پشان یو ډاکی دی دا خپل حیثیت غونښتي دا خطه دیږي چې سړي دغه باندې عمل کوا نه قرآن کریم باندې چې عمل کې نو د پیغمبر تعلیمات بوله ضروری
ولی هم دقی قرآن کریم کی اللہ ویلی چه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى دے چه سوئی نو دے ځان نه وای د ته وحی کولای کی نو دا یو وحی جلیدن یو وحی خفیدا ومن لا یجب داعی الله فليس بموجد فی الارض نو چا چې خبره ونه منله دغه داعی نو نه دی عاجز کون کې الله را پزما کې او نه به د پاره د الله نه سوا نور اولیاء او دا کسان نیو گمراه کار کی اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض اي نه ګوري دا خلق یقینا الله هغه ذات چې پیدا کړی اسمان او زمکه اولم یا بخلقهن ولا نه استل شي په پیدائش د دې معنی قادر دی علی ایحیی الموتى په دې معنی چې ژوند دی کوي بمړی الله په دې معنی قادر دی مړی بلا ژوند دی کوي کنه بلا ولې نه ده انه علی کل شیء قدیر یقینا الله په هر شی باندې قدرت لري نو په مړی راژوند کول باندې طاقت لري و یوم یرز الذین کفروا اب اورز باندې چې پیش بغړې شي هغه کسان چې کفر کړل علی النار په اور باندې علی سعذا بالحق آیا نه ده دا صحق نه ده جانم چې ویني الته وو ویل شي الکا جانم ته چې بوزي دا جانم حق ده کنه تاسو منی کنه منی قالوا بلا وربنا دی بوئی ولنا اے زمنگ درب قسم قال فذوقوا العذاب نو الله د طرف نو تو ویل شي الله بوئی فذوقوا العذاب نو سګي عذاب بما کنتم تکفرون په سبب تاسو کوم کفر کاو فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل نو تصبر کوه لکه څنګه چې صبر کړل اولو العزم د پیغمبرانو نه اولو العزم دی من الرسل من بیانی دے آغا پیغمبران چی آغا دی اولو العزم دی سوک دی پیغمبران دی اولو العزم پیغمبران وی شپینزہ پیغمبران دی نوح علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام دے بیا موسیٰ علیہ السلام دے عیسیٰ علیہ السلام دے آخر کے زمانہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل نو ته صبر کوا کلک شا ټینګ شا لکه څنګه چې صبر کړو هغه اولو العزم پیغمبرانو کې چې کوم اولو العزم پیغمبران واغي ولا تعجل علیهم تعظیم کول ولا تعجل لهم تعظیم کول خلکو د پاره کانهم یوم یرونا گویا کې په اورز باندې داخله به اوویني یا ما یوعدون چې دې سره کوم وعده کول کیږي نو دی بدا خیالو کی لم یلبسو الا ساعتا من النهار ساعتا من نهار چی دی لم یلبسو نو پاتشوی دی مگر یو ساعت در روزی بلاغ دا کتاب راغل قرآن کریم راغل دی دا پارچ دا دی او رسول شی دا قرآن کریم در رسولو کتاب دی نو دا تم رسی او زبی هم رسوم ار سڑے بدا رسی بلاغ دا در رسولو کتاب دی نو از دا کولی پکار دی نو رسولی پکار دی فحال یولکو الی القوم الفاسقون نو نہ ہلاکی مگر قوم فاسقان کلچ یہ ہلاکت راضی نو فاسق قوم مانے برازی آخر لگوئی خٹکے پریکے چوڑکے لپاس کے کو چوڑکے لان دے کے خکڑکی کے با خٹکے نچکل عذاب راضی نو پچا میں عذاب برازی نو قوم فاسق بانے نافرمان بانے برازی آغا تباہ کی سورت ممتازو فادم علم دا آلہو چې د خلکو وته الہ وي الہ د مشرکانو داغي آدم علم په احوال داغي باندې دانګي صورت ممتاز په دشمنان کې دو باندې داغي چې دغه اولیاء کرام بزرگان دا چاچه بندگی کړي شي دا اغي به دشمنان شي د قیامت پر ورځ باندې دانګي صورت ممتاز په ذکر د جناتو باندې دې باندې بس